عباسي یوسفزی صاحب په مور باندې څه لیکل کړي. وختي مې ترې تپوس وکړی مور دې ژوندۍ ده که نه؟ رنګ مې ورکړی نو مور مې ژوندۍ ده خدای شکر دی. یوې کې خو مې لیکلي ما خیر وخت یې ډېر شي. نو دا وره یوه بیره بیا دعا به کوو انشاءالله. قرآن نه باندې هغه وایي یوه مور ده وایي ژوندون لکه بیدیا د بني آدم پکې ویریږي. ژوندون لکه بیدیا د بني آدم پکې ویریږي. یوه مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي. وایي په ژوند که څه خوند دی خو د مور په برکت دی. په ژوند کې که څه خوند دی خو د مور په برکت دی. د پښو لاندې ریح الله ځکه جنت دی. وایي د مینې سرچینه د دې د ذات نه شروع کېږي. یوه مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي. د ګل په شان ځواني د خپل بچي د سر نه تاو کړي. خپل سر هم کله کله د اولاد دپاره داو کړي. د ځانه ناخبره په بچي باندې دردېږي. یوه مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي. دې زه لکه کولال په خپلو لاسو باندې ساز کړم. خبر یې په انجام کړم او خبر یې په آغاز کړم. دې زه لکه کولال په خپلو لاسو باندې ساز کړم. خبر یې په انجام کړم او خبر یې په آغاز کړم. رګونه دي زما وینه د دې پکې تاویږي. یوه مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي. بدبخته دی هغه چې په دنیا کې مور یې نشته. بدبخته دی هغه چې په دنیا کې مور یې نشته. د زړه په رنځ اخته دی او د زړه ټکور یې نشته. بغیر له دعاګانو یې ژوند څرنګه تېرېږي. یوه مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي. ډېر شکر د الله دی چې ستا سور یې په سر دی. ډېر شکر د الله دی چې ستا سور یې په سر دی. چې مور یې لا ژوندی د اباسین هم بختور دی. ډاډه یم زما مخې ته اوس غرونه نه ودرېږي. یوه مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي. یوه ذات دی چې د مینې په خوږو باندې پوهېږي. یوه مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولېږي. الله رب العزت دی چې چا وفات شوی ته دی الله بخښنه وکړي. کمې ژوندی الله یې توفیق راکړي چې د هغې خدمت. او د مرګ نه پس هم علماو لیکلي دي چې کم کس وایي چې د مور او پلار ما سم حق نه ادا کړی یا زه زیات حق ادا کوم نو د هغې چې څومره اقربا دي د هغې سره به ښه سلوک ساتي. او بل بار بار به دا دعا وي د مور او پلار د مرګ نه پس رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. او کله ناکله انسان اوزګار ځان د اوزګارۍ خیر د خلکو ته چې وایي ترجمې لره د اوزګار دی مونږ لره د اوزګار دی نو کله ناکله د انسان ځان اوزګارۍ او دعا له دې ورځي وغیره. الله رب العزت له توفیق راکړي.